حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو نوجوان و لمانځه ته به راتلو او هغوی شکایت ورته وکړ چې حضرت زه ګناهو کې ډوب یم او له ګناهونه منع کېدی نشم او د عبادت ته لمانځه ته هم راځم خو نه منع کېږم. هغوی ورته وویل انما يتقبل الله من المتقين ولته لمونځ کوه روجا ساته او عبادتونه کوه چې الله نه یریږي الله پاک ستا دا عبادت نه قبلوي. ها چې کله الله تبارک وتعالی یره درکې راشي او متقیانو په صف کې ودرېږي نو الله تبارک وتعالی به دستا دا اعمال هله قبلوي ځکه چې بېشکه انما يتقبل الله من المتقين بېشکه الله پاک له متقیانو نه اعمال نیک قبلوي. هغه کس چې دا خبره واورېده نو دې سړي باندې بېهوشي طاري شوه. بیا چې افاقه یې مونده کړه کور ته لاړو بیا بیمار شو او یو څو ورځې پس دنیا نه رخصت شو. الله اکبر کبیره زه الله تبارک وتعالی نه یریږم نه ځکه دا ګناهونو کې مبتلا یم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې خبر شو چې وفات شو وی فرمیل چې دا سړی کامیاب شو. نما عزیزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هستی و چې اگر که زمون عقیده دا ده چې ټول انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات له هر قسم ګناه نه پاک دي د وړې ګناه نه او غټې نه خو بیا دې باوجود با جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله اعلان هم کړی دی چې ارسه بیا درته معاف دي مخکینی او رستونی خو بیا هم دې باوجود با جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپې پاسې دلو او دومره عبادت بیا کولو چې پښې بیا وپړسېدې او دې باوجود به پیغمبر علیه الصلاة والسلام استغفار غوښتلو تقریبا 100 ځلې استغفار به غوښتلو.